باب الرخصة في كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة. تک سپینه ځمکه څه معنا؟ هیڅ شپه نه یې بس په کرایې کې سرو سپینو کې مرادونه نقدي پیسه ده، دي هم اجازت شته. وبه قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث بن سعد عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس أنه لما سمع إكثار الناس في كراء الأرض، اسکله دا وکتل چې خلک بس کرایې باندې ځمکې ډېرې ورکوي. قول سبحان الله. انما قول رسول الله صلی الله علیه وسلم، پیغمبر لسم خدا ویلی دی چې الا منح احدکم اخاه، چې په تاسو کې کسې څه کې په کرایې باندې په اسې منحې په طور باندې چاله ورکي. ولم ینه عن کرایها، کرایې نه یې منع کړي نه ده، سړي له پکار ده که نه شکې منحې په طور هم ورکولی شي مفته کې څه. وبه قال حدثنا العباس بن عبد اللزيم العنبري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له. که یو کس تاسو کې منحې په تار باندې ورکي، لکه څنګه شودې د وزینه اولی شي که نه پیدا سي، لکه بیا وله واپس کړي، دې ته منحه ویلی شي چې فصل مسل پکې وکړي ځمکه بیا وله خپله واپس کړي. خیر له من ان یأخذ علیها کذا و کذا، لشین معلوم و معلوم قیمت ته اشاره وکړه، دومره دومره پیسې په والي هغه نه دا بهتره ده. وقال ابن عباس هو الحق الوغا حقل دی وهو بلسان الانصار المحاقله، محاقله ونه محسدینه که محاقله وکړي مخابره وغیره، چېرې دینه کومې دانې راوځي که نه مغه دانې به ته پیسې کې درکوم. کله کله داسې سړی اجرت په طور باندې دا ولګي چې اجرت به تیر له په اجرت راکول غواړي که نه اجرت د ته همغه شی درکوم چې کوم د دې نه راوځي پیدا شي ترېنه حاصل شي. وبه قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن حنظلة بن قيس قال سألت رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا نكري الأرض على أن لك ما أخرجت هذه، چې دغه حصہ کم شی روبسیا به دې ستاوي، ولی ما اخرجت هذه، و دغه حصې چې کم شی پیدا کړه به زمایي. فنهینا ان نکریها بما اخرجت، نه ده شی ته کرایې ورکولې باندې مونږ منع کړی شو چې ته ولګوې پکې دا شرط چې دې طرف نه شي زما و دې طرف نه شي، تعیین به پکې نه کوې. ولم ننهى ان نکری الارض بالورق، که پیسې میسرې باندې څه شي باندې ورکوي دې نه نه یې منع کړی شي، تعیین وغیره پکې نه وي. یا مثلا ور دې کړه کرایې باندې شی بس پیسې خو تاسې ملیږي، هغې حصه مې څه نه شي لګول، څه دې ځای نه هغې دغه پیسې درکې ختمه شو. باب ما یکره من المزارات، مزارات کې کم داسې شیان دي چې سړي ته مکروه ګرځي. وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني أبو النجاشي أنه سمع رافع بن خديج يحدث عن عمه زهير قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا رافقا، چې کوم یې کار موږ دپاره څه و مناسب و که نه یا پیدا پکې و موږ دپاره غیر لمن یې کړو. فقلت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق، چې کومه خبره پیغمبر اسلام کړې خو حق وي. فقالوا څه خبره ده ورته وښیه. فقالوا دوی چې خبره ده چې قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنعون بمحاقلكم، تاسو په دا پټو مټو کې څه کول کوئ. قلنا نواجرها على الثلث والربع، درېیمه څلورمه حصه باندې خلکو ته ورکوو چې د پټۍ دله درکوم کرایې باندې، او دې نه چې کم شی را پیدا کېږي مک کې به راته ثلث ربع ورکوي. نه داسې شر خو څوک نه لګي که ونه شو پکې ثلث ربع، ته خو چې دې نه به راکوي که ونه شو ثلث ربع بیا. او الا وسق من البر والشعير،
څنګه کې والربع على الثلث والربع والاوسق من البر څو وسکه پکې ولګي بشیر په قول فلا تفعلوا د سیما کوي زروي خپل کو ازریوه یا بل شاله ورکوي دام پیدا د کنه ش په د عمل کې او په د علاقې کې کڅوب څه شکرې خد ټول خال کې به خوري که خرڅيږي شیخ بلغ اسانه کنه چې څومره ډیر وي او بي قال حدثنا محمد بن يحيى قال أنبأ عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن منصور عن مجاهد عن أسيد بن وهير بن أخي رافع بن خديج عن رافع بن خديج قال خير سري خير كرم عن رافع بن خديج خد ولا الحمد لله برابر قال كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه أعطاها بالثلث والربع والنصف چې من کې کمی کسب چې کله د ځمکې نه لږ بې پروا شوه که نه څه ضرورت بوله نه و نو بیا یې په ثلث ربع نصف چاته ورکوله واشترط ثلاث جداول والقصار وما سقاء الربيع او دا بیم ځان نشره که څه د درې نهرونه شو یا څومره شی شو که نه دا بره لره کوي او د دې وله بوس شولو او د نهر چې کومه نهر باندې کوم اوبه کېږي که نه یا لختي باندې کوم غنم منم رشین کېږي وکان العیش ذاک شدیدا هغه ټایم کې زندګي ډېره مشکله وه وکان یعمل فیها بالحدید وبما شاء الله هر ټایم کې خلکو بلچو کایو باندې به دا کارونه کول او دومره ټراکټر به پکې نه و ویصیب منها منفعتا بس څه پیدا به سړي له حاصله شوه فاتانا رافع بن خدیج مونږ علاقې له راغو فقال ووی چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم نهاکم عن امر کان لکم نافعا ټیک دی کې تاسو ته پیدا ډېر ده خو پیدې ته ګوري بل ته به هم ګوري دینه منع کړې شوې ده پیغمبر اسلام ترې نه منع کړې ده وطاعت الله وطاعت رسول انفع لكم دې د الله او رسول اطاعت دله بهتر دی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم ینهاکم عن الحقر دغه محقالی و غیر نه منع کوي ويقول وای چې من استغنى نردي فليمنح اخاه ليدع یا خو دې چاله ورکي چې کاری بوشي او ليدع ورنه پریدي دی کم دسي ضروري ده نبي قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا اسماعيل بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن اسحاق قال حدثنا ابو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن وليد بن ابي الوليد عن عروة بن الزبير قال زيد بن ثابت يغفر الله لرافع بن خديج انا والله اعلم بالحديث منه انما اتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم وقد اقتتلا زيد بن ثابت سوي چې الله رافع بن خديج له بخنو کې داوي شي د خبره ده چې پیغمبر اسلام د غشیانو نه منع کړی د خبره بل څه ده او زه په حدیث باندې د هغه نه زیات پوهیم اصل کې وجه دا چې ورځ پیغمبر علیه السلام ته دوه کسان راغله خپل منځ کې جګړه کړې وه فقال پیغمبر اسلام ته چې ان کان هذا شانکو که داسې کارونه کوئ که نه نو فلا تکروا المزارع بیا ولې ورکوئ کسان ته کرایې باندې ما یې وله ورکوئ فسمع رافع قوله فلا تکروا المزارع رافع بن خدیج صرف دا خبر ورده کنه چې په لتکر المزارع کرای باندې مو ورکوي کرای باندې به مو ورکوي ښه هغه چې بس لکه کرای باندې ورکول مونږ د اصل کې خبر د چی شي و د جګړې پکې راتلې ټوله مو ملاخي نه اوریدل صرف خبره اوریدل مخ ځکه شعر دا کرای باندې ورکول منه دي کنه رافع بن خدیج صرف دا دی ولا خبر ورده دومره غونډه کې سینه خو نو خبر کنه چې د پیغمبر سم ولي وی چې د کرای باندې مو ورکه دوه کسانو ته ویلي کته زسي کوي دل چې لکه عام حکم د ایسوږي په کرای مو ورکه حالانکه د سینه وا باب الرخصه فی المزارعه بالثلث والربع بدریه مسئله رمم چاته ورکول شي مزارعات کی چیرې مالا بدریه ما حساب کې رکه خود سیدنوي چې دی خاص علاقې نه برکه د درې پرسیس وشي کنه دینه برکای او نو د دسیو چې د دې فصل نه کم کیږي غبر لر کې ضرورت ده بس درې میسي ستر میسي سره د کار ده نور دې ته ولې د سیوای چې دومره برکه او د تا د غنمونه برکه بل ځای نه چلیږي تا خېټه ټکول مقصود دی غنم دی پکار دی غو عین دی پټی نه دی مقصود دی کته چې نه عین دی پټی نه غواړم کدی بل پټی وی بیا نه اخلم نه د خاصي خامخا دا چپیو کو پیچ او داو کول دی پکې
وبه قال حدثنا محمد بن صباح قال أنبأ سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال قلت لطاووس طاووس رحمه الله تموي يا أبا عبد الرحمن يا أبو عبد الرحمن لو تركت هذه المخابرة كذا مخابرة دي بريخ ونخبوة فإنهم يزمون ذلك خلق وايدا چې أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه چې دین خو پیغمبر اسلام منع کړی ده. قال غوش يا عمر اي عمر اي امرا اني اعينهم زه د خلق مدد کول غواړم او تیهم ورکوم او ان معاذ بن جبل رضي الله عنه اخذ الناس عليها عندنا او معاذ خلق ندیدی متعلق کوم چې زکاسان هم اخیستیو کنه وان اعلمهم يعني ابن عباس اخبرني او په دغه کسانو کې د کوم خلک په دی لګولي و دغه کار باندې کنه پاکي چې کم ټولنو خيار کسو کوئی کس یعنی ابن عباس هغه مال دا خبره کړی ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لم ينهى عنها پیغمبر الاسلام خو دین نه د منع کړی ولكن قال خبر اصل کې د کړیو چې لا ايمن احدكم اخاه خير له من ان ياخذ عليها اجرا معلوما چې کچوږي چاله مفت کې ورکی کنه من هي په تور باندې چې پیدا تینو چې ته کینه دا ډیره خدیدینه چې څه اجرت پیواله نور خو اجرت اصل جایز دی ځان ته خبره ده کسو اجرت هم نه غواړي مفت ور کوي. وفي قال حدثنا احمد بن ثابت الجهدري قال حدثنا عبد الوهاب عن خالد عن مجاهد عن طووس عن معاذ بن جبل اقرا الارض على اكري الارض يكري الشباب فان اكري الارض کریه یکرا الشیخه س دما بس کول زمکه مفکرای بنی ورکول پیغمبر علیه السلام زمانه کې هم علی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم و ابي بکر وعمر وعثمان على الثلث والربع فهو يعمل به الى يومك هذا ترنن پر پدی بنی عمل کیږي يعمل به وهو يعمل بیا پیدا کار چلی ترنن ورځ پرې او دسی هم ویل شي کنه سو اکراها کنه. وبه قال حدثنا ابو بكر بن خلاد الباهلي ومحمد بن اسماعيل قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس قال ابن عباس رضي الله عنه انما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر اصل کې دا چې پیغمبر علیه السلام دا ویلي چې کمن حیب توري ورکی نه دا ډیره خیله ايمن احدكم اخاه الارض خير له من ان ياخذ اخراجا معلوما خراج اجرت پیسې پکې اخلي غنه منحي په تور سړی ورکی که ضرورت ولا نه که ضرورت نه بیا خاصه که ضرورت بیا خاصه ورکول شي په څه طریقې وي څه جایز شرط کی او حد کی وي. باب استقراء الارض بالطعام دی باب کې داوی خای چې د زمکه په کرایه راخستل شي دانې مانی ورکی ولا دم صحیح ده چې بس کرایه په تورې سره راکې خود سیوګه چې به بدري بري غنم یا جوار بدل درکم. وبي قال حدثنا حميد بن مسعد قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سيد بن ابي عروبه عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار عن ربيع بن خديج قال كنا نحاقل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعم أن بعض أمومتي أتاهم فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فلا يكريها بطعام مسمى. باب من زرع في أرض قوم بغير إذن دی باب کې دا خای کې سړی بل چازمه کې شیانو کرل ندیدي څه مسله ده لکه ورغلو پته وته نو پسترو کوئی تیار رغلی وای دماغ وای کار فرید او خپل پټي په بل چا پټایو کرل اوس دی کې دا خبره شته کدی کې دا فصلو شي کنه دا پکې څه انسان شي غوته الهدا کومه نه خافر غلی دا ډاکټر باندې دا نه راخسته شي چاري 15000 روپۍ پټرول وغیرہ خرج شي دا نه راخستلې شي. وبه قال حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا شريك عن ابي اسحاق عن عطاء عن رفيع بن خديج عن رافع بن خديج
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في أرض قوم بغير إذنهم وليس له من الزرع شيء وترد عليه النفقة خرچه شي کنه خرچه ورکولی شي. باب معاملة النخيل والكرم. باغونو کې او په باغستانونو کې څه کول د کجورو او د انګور معامله کول دا هم صحیح ده. همدا شیطان نور ډېر څه صحیح دي د څه شي د زراعت وغیره د کاشتکاری متعلق. وبه قال حدثنا محمد بن الصباح وسهل بن ابي سهل واسحاق بن منصور قالوا حدثنا يحيى بن سيد القطان عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بالشطر مما يخرج من ثمر أو زرع. پیغمبر سن چې کله د علاقه فتح کړل خیبر کنه به د خیبر ولا خلق د زراعت او کاشت باندې پکارلو او ځمکې کانلې باندې ډېر ښه پوهېدلو. او دا پیغمبر سم چې دا خلق په پوهیږي ډېر ښه کنه او استعمال هم ښه کولی شي نو دوی به ورکو کوم خراج او کوم شی چې ته نه راوځي حاصل کنه پیداوار هغه کې به نیمه حصه موږ د پاره یي نه اهل خیبر سره دا خبره تسلیم که یهودو. وبه قال حدثنا اسماعيل بن توبة قال حدثنا وشيم عن ابن ابي ليلى عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطى خيبر اهلها على النصف نخلها على النصف نخلها وارضها زماكي ولا وركوكم شيطان روزي. وبي قال حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا محمد بن فضيل عن مسلم الأعور عن أنس بن مالك قال لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أعطاها على النصف. باب تلقيح النحل دي باب کی وای چې دی کجور شک ول تلقيح کول او تعبیر کول. تلقيح او تعبیر څه ته ویل شي؟ لقحه جوړول. لقحه کومي او خي ته ویل شي چې په خېټه کې بچي وی لقحه ورته ویل شي شودې مودیم کوي. تلقيح معنا څه دی؟ خجورو کې نر خجوره روالی کنه نر خجوره او د خزه خجوره کې اور دنه کې خوشي وي کنه سره کې ملا کې بیا غنه خامي وکي خجور ډېرې پیدا کیږي او ځنه ځکه خوشي بیا په خپل باندې کله د سکیږي چې خجور ول ګورونه خپل مانس کې ټچ کیږي هغه دی وجنه خجوري خې پیدا کیږي او دا قدرت نظام دی لکه څنګه خزه نران په زناورو کې شته په انسانانو کې شته شي ته خدای پاک په دا واړو حشرات الارض په دي کې خزه نران شته کنه چې وخلقنا من كل شيء وخلقنا من كل شيء زوجا قران کې شته کنه ها آیات کوم ته اوس هیر شو خو هر شي نه مونږ الله وایي چې جوړه پیدا وکړی دا او سنځدانان خدا باټنی کې دې ډېر ذکر کوي کنه کوم نباتات ولا علم څه دی باټنی وغیرہ همدا شیطان نور ډېر شیان دي پاکی دا خایس هر شي پر ششته جوړه شتا ده د بوټو هم جوړه شتا زیرا ګل شکی چروالی په نرشي کې انتر کې ورواله کنه ډنټل کې ملاو کې هغه دی وجنبه شکیږي عشه ګل پیدا کی کنه ګل دی وجنبه پکې میواره شي نه د شیته کې دل شي هم د شیته د ګلفونه او د سمره بوټي او د ګل ولشان څه دي کې زنه مذکر او زنه مؤنث وي سیده کنه یو پکې نر ماده بل پکې مؤنث وي ناغه دی وجنه دواړه ملاو شي بیا غنه بد شکیږي کراسینګ کیږي زنه ځکه کراسینګ سلف کراسینګ کیږي زنه ځکه سلف کراسینګ نه وي بلکې متعدی وي بل ګل نه راشي دیونه ته راشي ونی بدلی نه وي خداونه بیلې دا بیلې او کله د سی پیونه کې څه کیږي ډیفیزینګ کیږي سیو ګل ولا کومي دانی دي کنه واړي د بل ګل کې د نشي هغه دی وجنه به خدای پاک کې شر پیدا کوي میوه پیدا کوي نه د تلقیح هم دي د ویل شي تلقیح معنا چې مذکر خوشاروالی کنه په مؤنث کې ملکی تعبیر متعیل شي یو پیر کې پیغمبر علی صلوات و سلام صحابه حضراتو قتل چې دوه تلقیح او تعبیر شروع کړي دي پیغمبر علی السلام وی کچری دغه نو کی کنه پری دی ډیره بخوي خلکو د پیغمبر علی السلام خبره باندې تعبیر او تلقیح پری خودو
هغه دی وجه نه هغه کلمې واړې راکمه وشوه. پیغمبر اسلام ته خلکو وی یا رسول الله تا خو ویل چې تلقیح خو تعبیر ونه کړی شي نو ښه به وي، مونږ خو نه وو کړی، دې کلمې واړې راکمه وشوه. پیغمبر علیه السلام ودی چې دا کومه خبره ما کړې وه تاسو ته که نه، دا د رسول په حیثیت مې درته نه وه کړې چې یو رسالت والا حکم د یو شرعي حکم ده، بلکې د یو بشر په حیثیت مې درته کړې وه دا خبره. لکه یو عام کس چاته څه خبره کوي که نه، نو ضروري نه ده چې تاسو د کوم بشري خبرې زه کوم که نه د تاسو باندې ضروري وي. ها د شریعت متعلق کومه خبره وکړم که نه، هغه تاسو باندې ضروري ده، هغې به اطاعت کوئ. کومې زما بشري مسالې دي که نه، بشري قول کوم، هغه تاسو باندې ضروري نه ده. باب التلقيح في النحل. وبه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن سماك أنه سمع موسى بن طلحة بن عبيد الله يحدث عن أبيه قال مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في نخل كجري كتلو من پیغمبر سنس زور سراوم فرأى قوما زن خلقي وقتل يلقحون النخل تلقيح كو فقال پیغمبر سنس شما يسنو حوالي دسكي قال غيش يأخذون من الذكر فيجلون في الانسى او ذکر حصے پکې راخلی په د مؤنث حصے کې ګدي، صحیح ده کنه، مسکولاین فیمیناین ملوي سره کې. قال غوی پیغمبر علیه السلام فرمایل چې ما ظن ذلک یغنی شیئا، په دې سره خو بس اونشي دې چې د کم کار راخص دي کنه څه پیدا خو به نه ونشي. فبلغهم دا خبر غوی ته ورسېده فترکوه د تلقیح نه وکړو. فنزل انا رکوش ولکجرنا فبلغ النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر سم دا خبر ورسېدله فقالو چې انما هو ظن، بس د خو ظن خبر د امکان یغني شیئا فاصنعوه، که څه پیدا کوي نو وی کوي، څه ضروري خبره نه ده. فانما انا بشر مثلکم، تاسو غني عام انسان ما. عام انسان مطلب دا نه ده چې عام انسان، مطلب اخو پیغمبر اسلام اکمل البشر احسن البشر اجود البشر افضل البشر احسن البشر، من انا بشر زمی انسان مکانه علم غیب خو نه لرم، دا معنی ده. دیز دا منه ده انا بشر عام انسان بشر یما. آپ علیہ السلام عام بشر خو نو، بشر خو افضل البشر. مطلب دا ده چې دا د بشری خبره ده، الله تعالی ته معلومه ده څه به کیږي او څه به نه کیږي. او مطلب دا چې زه د رسالت په تور باندې کو انا بشر مثلکم، ټیک ده تاسو به شاندې بسنه خو دې سره شریعت حکمونه مال رضی رسول هم یم، او تاسو خو رسول نه یې کنه، تاسو عام بشر یې بیا. وان الظن يخطئ ويصيب، او دا ګمان خو کله صحیح شي او کله درست وځي. ولكن ما قلت لكم قال الله، خو کدا خبره مې ته کله وکړه کنه شي الله ویلی دي، فلن اكذب على الله، به کله هم زه په الله دروغ نه وایم، بیا خبره فورا تسلیموي. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك وهشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أصواتا، پیغمبر سنسا آوازونه واوریدل، فقال ما هذا الصوت، دا آواز د څه دی؟ قالوا یا النخل، د کجوري متعلق خبرې کوي، یعبرون او تعبیري کوي. فقالوا چې لو لم يفعلوا لصلح کنیو کې خبوي، ولم يبروا عام ایزنا او کا هغه کالی هغوی تعبیر نه کو، فسر شریسمن هغه دی جن کجوري کمی وشو. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، پیغمبر اسلام خلکو خبر وکړه چې یا رسول الله خود سویلو او موږ تعبیر نه کو، هغه دی جن کجوري کمی وشو. فقالوا ان كان شيء من امر دنیاکم فشانکم به، که دنیوي خبرې کن بس تاسو خوښه ده څنګه کوئ، ضروري نه ده. وان كان من امور دینکم فإلی، که د دین مو ملای بیا ما طرف پرېږدئ، ان هغه به منئ. باب المسلمون شرکاء فی ثلاث، دی باب کې ښایي درې شیان دي مسلمانان پکې شریک وي، یعنی ټولو پکې حق دی. وبه قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن خراش بن حوشب الشيباني عن العوام بن حوشب عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون شركاء في ثلاث في الماء، عامي وبشي رواني وما يجري مراد دماء محرز ندي مراد، کماي محرز وی کنه خلق خرسي ځان سره روالي غړي سمندر نه راوړلې. والکل يمد شي توخدي عام واخچاري بلی ندي کيوري وري بل لکه عامه علاقه ده، کبه خپل خلق ځانته رغټ کړي دی او خي پاري ولا کړي به توله ورشه خولي خولي باروي شمخي را شوکای، دا خو نه ده سي ونار یا اور دي، او اور کې خاصم دا خبره نشته کنه کمیږي نه اور څومره ډیوي ته نه بلای
نه کمیږي، اور کې کمای نه راځي. لکه یوه ډېره ده که نه 80 ترې نه بلې که داسې علم ده 80 کسان که د یو کس نه زده کړي علم کې کمای نه راځي. خو که 80 یو ډرم د 80 ډرمونه دې نه ډک کړي نه یو ډرم نه څه یو ډرم تش شولو د 80 به ورنه چېرته ډک شي. همداسې د دنیا شیان دي خو علم شو یو اور شو دې کې کمای نه راځي. دې نه څومره لګی لګوه. وثمنه حرام، دا ثمن یې اخیستل دې ټیم کې دا خو یا ډېره بده خبره ده. قال ابو سعيد يعني الماء الجري يعني الماء الجارية يا الماء الجري ميلي شكاغنا بدل جوړ کې مختنه. وبي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا يمنعن الماء والكلأ والنار. وبي قال حدثنا عمر بن خالد الواسطي قال حدثنا لي بن غراب عن زهير بن مرزوق عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت يا رسول الله عائشة بي پیغمبر علیہ السلام تاسو کوم شی الذي لا يحل منه کم شی دی چې منی کول نه دی پکار. قال او فرمایل الماء والملح والنار دا درې شیان دي چې وبدي مالګه ده او اور دی. قال تغیر چې قلت یا رسول الله موته چې هذا الماء قد عرفناه ټیک ده وبو خو خبره موږ له معلومه ده چې وب چانه نه دی منه کول پکار. فما بال الملح والنار دا او د مالګې او د اور څه وجه ده. قال وی یا حمیرا اسری یا حمیرا یا حمرا نه جوړ شوی دی که نه خو دا لفظ احادیثو کې خلک وایي علما چې دا حدیث موضوع دی ځان نه جوړ کړی شوی دی او که داسې نه وي که نه نو ضعیف خو ضرور دی. یا حمیرا اصل کې معنا داسې یا بیضا په معنی ده که نه یا بیضا یعنې هې سپینې خو کله کله خلک سپین ته هم وایي حمیرا نه. کله کله سړی سپین غوسه کې شي بیا رنګ سور شي که نه او کله کله داسې وي چې د سپینوالی شي چې سوروالی علت ته زیات میل شي. کله کله خو صحیح ده شي یا بیضا ده د لفظ حمیرا نه ده. من اعطا نارا فکأنما تصدق بجمیع ما انضجت تلک النار چې دا اور دی چاله ورکو که نه د اور سره څومره شیان پخه شو مثلا دلته د چاله یو تیلی بل کو که نه او د یو تیلي په وجه باندې سل دیګه روټۍ پخه شوله نو ظاهره ده چې د ټول ثواب تعالی میلیږي که نه. ومن اعطى ملحا که چې چاله مالګه ورکه فکأنما تصدق بجمیع ما طیبت تلک الملح او چې مالګه دې ورکه هغه نو ټول دی کې د روټۍ ښه شوه که نه برابره شوه نو ګویا چې دا لکه څه شو د ټوله کوم شی پخلی او د دې صدقه کړلو. خو اور چې چاله ونه کړي ورنه کړي بیا هېڅ کار نه چلیږي او مالګه چې چاله ورنه کړي بیا هم کار چلیږي ځکه چې ډېر خلک د بې مالګې روټۍ د خوري. خو د اور خو داسې معامله ده که نه چې دې نه بغیر خو بیا پخولی هم نه شي بیا به څه کوې. ومن سقى مسلما شربة من ماء حيث يوجد الماء کم ځای کې اوبه موندلی شي یو سړي بل ته اوبه ورکړلې فکأنما اعتق رقبة داسې وي چې لکه غلام یې ازاد. ومن سقى مسلما شربة من ماء حيث لا يوجد الماء او چې کم ځای کې اوبه نشي موندلی بیخي داسې خوشي ځای دی لکه صحرا محرا هلته کې چاله اوبه ورکړي فکأنما احیاها داسې وي چې لکه دی د یو نفس ژوندی کړو.